چې دمنه د ډرایوینګ لایسنس ته پوس کی لایسنس د موټر والانو کې غړ والانو دی کنه دا د پولیسو ګاډي دی داسې مالدار خلک دي کنه وسیره سي غب شپېری جی جانېری زګل دودريږي ټریفیک والا سړی نه وخت راکایږي د اصول لی یو کس یې بند کو نو موږ پکې لا بند و غیر اپرې خو د مردا صاحب وته ویزا هغه د ودا خو د مردا صاحب ګاډي هغه ډرایور دی نو هغه مردا صاحب دا ورغه وته ودا چا باندې کم مردا صاحب نومې درته شخاب وی چا باندې پس ولیا کې دا یان سره ویزا بازامن پکې لا و دی او هغه پرې نو پی ټی ای لم اوټ ور کړی په خزو مو ور کړی نو سپی خراب گاڑی والا مال پرچرا کاسه بیسا لکه مې سو ګونه نه سورلې نه سو خراب گاڑی سٹارټې دوم نو څنګه ګاډه نه وخت لاړل وې دې باندې ته پرچا در کوم باقي باندې ګاډو تم تلی وو ځان تم تلی وو ځکه چې نه دی حکومت نه برابر شو او نه دی خلکو نه خیال لري روته نه مړم به ورځ د پړم به ورځ را لسلو سلو روپیا چالانو نه راکړل پرچی راکړل 300 دلک نه پرچا ورکړل پرچین ته کېسته او ګاډم نه سره راځه یو روزه دی یو لاک ډاون دی موږ بس کوه خیره دې پرچو تو ګورای سلور سو پرچی دی دا موږ د کوم ځای نه راوړو موږ بار روز وې عمران خان وې دا نرمي دا واغله نو تاریخ باندې نرمي کم ده دا ټول مرګري داري موږ بس کو موږ له سراشن بندوبست کې موږ لري سره وی روان کوم هر کوم موږ دا سماهم بریدو موږ به دا کم دینه وروړو جره واړه بچیم په کورونو کې نه سم به دا کم دینه وروړو دا خو نه چې پرچې دم دوه راکیو بیا چې کم دی ګاډم دلته بند دی ګاډم بند دی پښل کم نه خبرې پرچې راکړو ګاډي رانه بند کړی یو غنټه موږ د چوکې ما د 13 کړو ګاډي موږ نه راکې ولې اخر دم قصور سره صرف چې دم نه د ډرایوینګ لایسنس ته پوس کی لایسنس د موټر والانو کې غړ والانو دی کنه چل لایسنس د چنچانو والا د پاره د پرمټ د چنچانو والا د پاره دی غونډه چوکې د ګاډ وړه کار چې کم خپل سړی وی غله ورکی چې کم دغه غله نه ورکی هغه بغیر پرچی ورګي خلک رنګونو کې ودل ورکي او غایب ورته لیکل ورته غونډه خای کنه دا پرچی دی او خای دی پرچو تو ګوره دا پرچی دی لیکل هم ولا ورکړو بیا هم چې کم دی ولا ګاډي نه ورکی اخر فاروق بنوم دی اوسیدونکو ریکارډ ترناوی ما ساروته ما تقریبا داسې اوس دار یو بجره سلیونیم سلوپیم کړي 500 روپیم ټیکس ورکړو د پاس تا ولاړو نمبر نشته پاس رخصوي چې چوک ته لاړ شو 200 روپیا پرچرا لراکی دا کماله تیار روزه په خلی ټریفیک والا سړی نه وخت راکایږي د اصول لی دا د پولیسو ګاډي دی داسې مالدار خلک دي کنه وسیره سي غب شپېری جی جانېری زګل دودريږي نو بس موږ دغه زمونږ د ریډي مشران دي ټیکس لرامنډي وي پیاز دی رامنډي وي دا خپل مهنت کوي د دې لپاره سنشتہ زمونږ د لپاره سنشتہ رور پردی ګاډي چلو ټریفیک والا نه دغه کومه چې رور دا یو شان اصول چلی لمبر باندې چلی نیله بار غریب خپل انصاف ملاويږي اس درک نه لګي 15,000 پردی قرضدار ما او دغه سار روتم پردی ګاډي چلو ما او اس پم نری ګټلې ګوره دغه می جیب ته ځه خیمه دا د ما جیب دې دغه ګوره دغه می جیب دې پرشه 200 روپیا پرشه را کړی را نو سبا کوم خو بس کور ته به واپس زمانو سر تندې به وام ځاله زینګ دا مطالبه ده چې منګه دا آیا عزت مزدوري کو دا دلته ولاړ دي چې کم په خپل حیا پکې دی ولاړ چې کم نه پولیس له سلام ملوي ارس چی کنه ملوي وسراغي د چوک را دي من چې چوک سوال را کینو کو سپیشلی کدا سي 2-3 کسه هلته مودري ما دا وکیل پرچرا لراکی پرچرا کی ما دا وکیل دغه مطالبه چې منګ له پاس راکی چې دا غزینا په لمبر کې پایه عزت کراتا راډکی انصاف جی کم دی انصاف کم دی هغه تودري ګو دنم کې په ګنټو دنه چې غیړو منی اولادا ډرامې پکې تیرې کې منځو کې ولی من کاپیرانیو منځو کې نو کله بسو یو لوبه ټوکې به د پورې کوي من خو لکه داسې کار من خو په خپل هغه خفه کېږو والله که دا غزینا مو اوسه پورې سوارلی هم راکینو روزه په خلی دی کې ولاړو کدی دی کې کار وشو شي کو نشي بس کور ته ځو چې دا چانه پاتې شي سیب نه غدل تراشه غن کباړ منګ لدل تراشه غریبي مطابق کارونه دي اتیا اصل روپیا ټول لړل تپل سارا کوم دا تقریبا 3 دي کسلو دا وګو دلم ټیکس نه لګټلې نو بنځو پدې سو کم 3 میاشتې غریب سړیم څه پوښورا پی ټی ای لم اوټ ور کړی په خزو مو ور کړی نو سپي مونږ له سکړی دي ما سره پردي ګاډي 3 میاشتې مې ودرو
نو وی 12000 روپۍ به درکړي والله که 12 نیم چا راکړي 10000 روپۍ قرضدار یم پولیس والا بل زونی ویم والم ویم ټکولم او را باندې یو ورځ تېرم کړه دا انصاف دی دا دوی له موږ ډېر لپاره وټونه ورکړي چې موږ ته به انصاف میلاویږي بیخي انصاف نشته یاریا نه پولیس پرېږدي نه مولس پرېږدي وروره چې چا دوکان مخې ته ودرېږو هغې هم نه پرېږدي نو آخر موږ هم تنګ شو چې څه به کوو واړه بچي مري وروره بیخي په زندګۍ تنګ یم روپۍ نه ګټم موږ له دې وروره ټیکسونه هر څه منو چې موږ له پاسونه راکړي نو نه به راشي نه به روشي نه به پولیس تنګېږي نه به ولس تنګېږي هلته هم پرېږدي نه هغه چې هغه ټول پرچې دي څوک پرچې وړي چې چېرې پولیس والو ګاډي دي خو انصاف نشته موږ وایو چې موږ ته انصاف میلو شي دغه وایو موږ غریبانان یو وروره موږ دلته ولاړ یو زما 4 ګنټې شوې ده ګوره زما مخ سر ته د خولو جب جوب یم په دې روژه کې ما ځان له چرله او یا چیوله نري پیدا کړی نو بچو له بس یو سم موږ وایو چې موږ ته انصاف میلو شي بس منشیم د دې چنګچیانو موږ چې یوه نیمه 2 میاشتې چوټیانې وکړې اوس چې دی دا دویمه ورځ د دوی ته ولاړ یو ټیکس یې ټولو خو دې ملګرو ته ډېره زیاته مسله ده نو دې سره مونږ یو په خپله ورسره ولاړ خو واقع ده چې ډېره مسله ده ورته ځکه چې اول خو یوه نیمه 2 میاشتې سختي و یو ځای بل ځای نه تش او ډک بس ابه بوتلله خو د حکومت د طرفه لاکډاون اوس لاکډاون ختم شو خیر د نور خو څه نشي کولی خو د غریب سړي ته دې اوس لږه اسانتیا ورکړي خپلې مزدورۍ ته دې پرېږدي صاحب موږ ته دې موږ منشي و موږ ته دې ووایي چې وروره د دې ځای نه اخوا مه راپرېږدی موږ به دې ګاډو والا ته وینا وکړو ګاډي به اخوا نه ځي صاحب دلته دته کسان نی ولاړ ګاډي سره سولې ناستې به خامخا چوک ته ځي یو روان دی بل ته سولې وایي وروره تم ځه که نه ولې هغه چې لاړو اول ته ته روځې او ګاډي بیا دننه کې هلته بیا ګوره نو صاحب موږ خو همدغه وایو چې دوی ته د دوی حق میلو شي چې داسې نه کوي چې چالان ورته میلو شي نو بیا دې دوباره چالان نه ورکوي او بیا دې د هغې څه طریقه دوی دپاره جوړه شي لکه چې بېروزګاري صاحب ډېره سیوا ده چینچی والا په دې لاکډاون کې دې ټولو چې دی نو لکه که پلین کوچ دی که سوزکې دی یو ګاډی هم نه یې راوتې بې د چینچی نه د دې نه دې یو سړی اندازه والي چې چینچی والا څومره مجبوره دی که مجبوره نو په دې لاکډاون کې په دې سختۍ کې به چینچی والا نه راوته چینچی والا چې په دومره سختۍ کې راوتی دی خو ډېر د بدې ورځې راوتی دی داسې مخکې هم جي څه وخت کې حالات شروع شوي بیا زموږ یو ملګري دلته کې ځان باندې پټرول واچولو او هغه ځان ته تیلي ووو هغه ځان ته تیلي ووو د میډیا والا ته ښه پته ده که د نوې انتظامیې ته پته ني د میډیا والا ته ښه پته ده نو زه وایم چې خدای دې ونه کړي چې حالات هغه شان شي ځکه چې خلک اسم تنګ دی غریب سړی اسم تنګ دی نو مهرباني دې وکړي زموږ انتظامیې ته دا خواستې چې دا کمه ورسره وشوه بس څه د الله د طرفه او څه به ووایو بس وه راله په خلکو اوس ته نور دا خلک زبرګه روژه ده روژه کې وجي انګریز هم روژه کې مسلمان سره گزاره کوي بس صرف دقه وایو چې مسلمان دی دوی سره دې گزاره وکړی شي عمده چینچی والا دا زموږ رونه دي او زه خپله چینچی والا یم دا ټول چې دی نو زه خپله که دې ټیکس ته ولاړ یم 10 کاله مې دا چینچي چلولې ده د دې ټولو نه زه ډېر ښه خبر یم مال په ولاړ باندې په زما خراب ګاډی ولاړ مال پرچه راکاسې بیسه لکه نه مې څه ګناه نه سورلی نه خراب ګاډی سټارټېدوم نو شناختي کارت رانه واخېستو ولاړل وایي دې باندې تاله پرچه در کوم نو مې ګناه چې شناختي کارت هغه ته پرچه بیا خامخا خو ورکوي بیا پرچه شناختي کارت چې واخلي خامخا بیا پرچه ورکوي نو څه به وکړو پرچه به اوس داخلو نو غربي هم دغه ده چې به د سهار راوتي سم مزدوري نه ده که سم ګیس نه ده چې دې راله پرچه راکړم داسې په ولاړ ګاډي راله پرچه راکړه خراب ګاډی ولاړ دې پرچه راکړه په دقه باندې هم ګاډی بوتلو بیا مستري ته هم ودرولو پیسې هم ماته نیسو دا موږ له پرچه څخه بیسه راکوي ګور حالات دغه چې که حالات صحیح وي موږ بار نه راوتو بیا زه دا وایم زه خپله هم یو چینچی والی یم زه پرونۍ خبره درته کومه کور کې مې خدای شته چې خرچه مرچه نه وم راووتم ما وې زه له 100 روپۍ به روجې ما تیله وګټو بچولی به پیسه در غریبي اوسو چې راغم دلته 2 سورلی مې دغه ځای نه راکېنو ټریفک والا راټینګ کړم وروره پرچې یې راله راکړه نو ته اخر ووایه چې زه ما سره چینچي د نور څه سره زما نشته زما هم دقې تکاته دي چې په دې له 100 روپۍ زه وګټم خپلو بچو له پیسې یوسم چې دلته ما دې مزدورۍ ته نه پرېږدي زه به څه کوم زه چې تنګ شم قسم مې دی په خدای وي چې زه دا
د دغې ملګري خبره زه خودکشۍ ته تیار شوی یم والله چې په ځان مې یار زه به څه کوم زما خو نور ساسره خو نشته نوره خواري مزدوري زما ما سره مثال دا چې چېرې زه په دې اتیا سل 200-300 روپۍ زه به چوله ګټم چې مثال نو دې ته مې دې پرېږدي نه که نه لکه دغه په ګټم خو چې دې مې پرېږدي خو چې دې مې نه والله که اتیا سل یم زه د کرۍ په کور کې اوسم او دا رشته راسره ده او اتیا سل هم نشم गाड़ी तब हम तिली वो ओजान तब हम तिली वो बाकी बड़े गाड़ू तब तिली वो ओजान तब हम तिली वो जगह जिन्हें दी हुकूमत न बराबर शवा और न दे खल को न ख्याल ले रहुबत न नमड़ुम बेवरा तो पड़ुम बेवरा दे रहा सलो 100 रुपया चाला नु न राकल हम दा ट्रिपिक वाला के बस हो गए हम दा हुकूमत एसी डेसी और वसला बराबर मशाला टूर मिलो दी खुदा गरीब सड़ियो सड़े तपोस न कही همدا خزانه د ځکه کم خوازي هم دی حکومت د کور ته ورځي خیال لري او یو سړی داسې نه کوي چې راشي د غریب نه خو تاسو کې کنه چې تاسو حساب کتاب د تاسو الله نه خو بس یې روټ ته روزي بس مغه سره و د کاغذ مغه ته نیولي نو که 500 و ته لو که شپږ سوا او باغ دا پکې والم ورکی او کنه دا سره دا مرګري پر ځکه بند گاډي وسره او په بند گاډي اپ شل دی گاډي ته هغه چې خامخا چوکې ته ورځي کارت پسې پرچا ور کوي دا څه خو نه پریدي زور ښه چلوم او دلته پریدم نه دا موږ د خپل مقامي ځنه د اډه چې پړانګو روډ هغه نه برابر ګول تم نه پریدي او دلته نه پریدي 350 روپے پرچم ور کوي او دا خبره د کش گاډي 8000 روپے میاش د کشته او د کور کوي دا د بجلی بل او د ګیس بل دا کم ځنه ور کوم او دا کومه دا کار به کوم بدار شبم ختم کو خبره خان شو ګوډا کو ته بل اسواچو دا ته بل اسواچو تانګول لا ټول کې د بس کم پولیس والے راځي څوک د سومبي منډي ک ناګومان دلار شي ناګومان ته پیره یو زول 10 فرلو نو ټیر کې د سومبي مال یو ټیر سورې کړی دی ټیر سورې کې دا 300 روپے بل ټیر واغښتو دا مال څوک راګي هلته ناګومان کې سورې کو پولیس والے ټیر او دا غری بس بل ټیر هم واغښتو نو بس موږ نه پریدي کنه یار مجبوری ده بس پریدي نه کم چې دغه ولې چلیږي بس نو نه پریدي بس هر څه ولې به دي هور څوک چا پل کسان پولیس والی څوک صحیح به دا پلان کې او دې به دا خبره او چلی موږ دا ولاړې هور دې گاډي ته رښه دا رښه را زه ټول روزم سال چې روزم سار اوسه پورې لګي ما 200 روپے ګټلې سوال راځي ته هدل تلم نه پریدي بس دا ولاړې کنه 200 روپے هم کړی داري او رښه هم نه درولې دا روزه دا ګرمي دا دغه پچا باندې څه دا یو تن خوړی نوکری وروړي ور یو شي پیسې وروړي زمونږ سي کرش خم رويستا نو خو بس پیسې په کور دی سو کرش خم رويستا بس خبره ختمه لاک ډاون نو اور په ایمان چې 2 میاشتې ما کور ته رکړي 2 میاشتې ما کور ته کې دا پرونو نن وروتم دا کم از کم یاره 14 روپے قرضدار شوم بلی حکومت 2000 روپے ورکړي 2000 روپے څه شي په 2000 روپے خبره چې پکې ما یو ټیر واغ شنو مې قرض کې ورکړه خبره ختمه هم په 150 کورونو کې چې دي په 150 کورونو کې نو مزدوري دا نه پری 200 روپے مې پیسې دا دروغ دي قسم دې په خدای دا دروغ دي بس زه د صفه خبره کومه په یو علاقه کې مطلب دا 50 کور دي یو له پکې انټری کړل او خپل خلکو لا او ما ته ګوره چې کوم خلک مطلب دا روزګار ولري هغه خو بس واسم تباه دي خبره دي زه خو خپل چینچینه چالو ما چینچی خو ما مخکې چالوله دي ظالمانو الله سما چینچی پرې خیره په دې وجه کې زه بازار ته وروتم نو پشفیتري ویلیټر خو پشفق شي ویلیټر تیل دي کم سړی به مطلب دا دونه تاون نه کم نه ډکه سړی غریبی را بل بچداري را دا خلک چې خلک دنګي دا خلک کمزوري دی چې ځان له کار څوک نه ګوري او هغه مته نو کار پیشه خلک دی یو 50 روپیا میاشت تنخواهي سور کې دی گاډو والا پکار دی ټول لاغون شي کنه او بس یو اتفاق وکړه ټول مطلب دا برابر کی موټر والا خبر نه خو باندې کې موټر والم تنګي ودا مونږ بند کړو چې هغه یو کس یې بند کو نو مونږ پکې لا بند و غیر پرې خو د مردا صاحب ودا ویزا هغه دا ودا خو مردا صاحب کار هغه ډرایور دی هغه مردا صاحب ډرایور هغه ودا ودا چا باندې کم مرزا صاحب نومې درته شخاب وی چا باندې پس دلیا کې دا یان سره ویزا بازامن پکې لا و دی او هغه پرې خو نه یې مونږ پکې براتو او هغه دا ویزا آیو دا مردا صاحب کاټه پکې دا چا ګاډي او سره چا ګاډي دی باندې چوک راځي او تاسو
همون دې ځای کې ولاړ دي بس دلته سورلې راځي ګاډي خو د خلکو له مخونه دی بل راسته کړي دي نه چې دلته سوارلی نه راځي هم دې ځای کې ولاړ وي او دلته ټرافیک والا راشي او په دې ځای کې راځي پرچه او په دې ځای کې راځي اواز کسه نه وي نشل نه لګا چا هغه دا چوک راځي او دلته پرچه راځي دې ځای ته راځي